د دې زیارت په مناسبت باندې او په دې کې زموږ مهمان خصوصي مولانا ضیاء الرحمن صاحب دی. دا چکر چې موږ لګو نو تقریبا نن 20 جنوري 2024 دی او یو مثبت دی. دغه د یهودیانو هغه معززه ورځ هم ده او غالبا دلته اوس د ټیکټ هم نن فری وي. د ګوره د دې مو ډېر ډسکاونټ کاوه په دې دغه کې په دې چکر مکر کې. خو په هر حال اسلامي تاریخ چې 1445 او 7 یا 6 رجب به یې داسې خواوشا داسې به یې که نه او راغلي دغه د مرحب قلعه د ډېره خطرناکه قلعه وه. غزوه خیبر کې ټولو نه هم پوینټ هم دا و ټرننګ پوینټ چې ورته ویل کېږي په انګلیش کې. ځکه چې نور چې خیبر کوم هغه فتح شوی خو صرف د دې ځای نه مسله ورانه وه او دا ډېرې مضبوطې قلعهګانې وې. په دې کې خطرناک پهلوانان پکې وو، مضبوطې دروازې هم وې، کولول هم چا نه شولې او ډېر ټرایانې پرې وشوې. صحابه کرام مختلف لښکرې پرې رالې. په اخره کې بیا نبي علیه السلام وفرمایل چې سبا به زه جنډه هغه چاله ورکوم چې هغه سره الله او د الله رسول مینه کوي. او بیا علي رضی الله عنه ته آواز وکړو. غالبا د هغې سترګې هم خوږ وې که نه مولوي صاحب. نبي علیه السلام بیا هغه لاړې مبارکې د هغې په سترګو څراغ کړل او سترګې هم روغې شوې، جنډه یې ورله ورکړله او رالې. هغه نه وروسته چې دی بیا دې قلعه فتح وشوله. نو د ښایسته منظر یې دی، ډېر عجیبه علاقه دی. په هغه ټایم نه قبضه کړې وه. او دا ټوټل څو قلعهګانې دي؟ د باره کې مختلف دغه دي کیسې دي. دا دوه دلته دي او نورې څه هغه سیټ ته دي، په دې لاره باندې تېر راتېر